باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به باب الماء یہ باب ان پانیوں کے متعلق ہے پر الماء پانی ہے مفرد لیکن مراد وہ پانی بہت قسمیں دا باب د په بیان دی هغه اوبو کې الذي يجوز به الوضوء سره اودس کول جایز وي معنا غټ اودس به سره کول جایز وي ما او هغه اوبه لا يجوز به سره اودس کول نه وي جایز اوس دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه د طهارت ول کتاب قائم ده کنه اوس کې مختلف بابونو کې دی اوبو بلا باب هم قائم کړل څه کم اوبو سره اودسونه کیږي او کم اوبو سره اودس نه کیږي خو اوس مخ خبره کې طهارت من الاحداث د بی اودسیانو نه ځان سپه کول پاکی کول جائزه دا طهارت شد جایز دی من الاحداث وی کنه نبی اودسیان خود مر ډیر نه دی خو وړو کا او نه اودس چاته وضو یې لشي کنه چرندام نه تل شي غټ اودس وی نبی د احداث څنګه وی نه معنی چې دلته کې نه جنوب له حکم پکې شامل شو کنه ځکه ته طهارت من الاحداث چې غټ او کوړو کو د سودی نه ځان پکول جائزه بما السماء اذا سون وسره جیز د اسمان وبنش مراد دی باران والاودیه تم د شه د الګړو بجمع وادي ده وادي الګړی تل شي ویاله والعيون د عین جمع د عین سترګې ته نشي دلته چینی ته ویل شي د چیناګان ول شکم یو بدی سرم او د سکول او غټ او د سکول جایز دی ول آبار د بیر جمع د لاندې سره کلی چاه کوی تل شي د کوی ولوب د چاه ولوب سره مو د سړی کول شي ول بحار د بحر جمع د دریاب سیلاب نهر د دیو سره مو د سکول جایز دی لقوله تعالی الله تعالی فرمای د خبر د قران نسبت چې وانزلنا من السماء ماء طهورا چې موږ د اسمان نه پاکي وبنازلی کړي دي ما ان طهورا د طهور ول لفظ دي کنه دا د مبالغه ول لفظ د طهورن یو طاهر وی صفات لشی طهور وی چې بار بار سړی په کوي فعول په وزن دی وقوله علیه السلام همدا چې د پیغمبر اسلام قول دا په مخ خبره بنی اتب دی کنه ځکه سره عین طوالی گلی پاسه به وقول علیه السلام الماء طهور وبو بار بار پکون کی دا لا ينجس شيء ایشی سره نه نجس کیږي یو شي سرم دا نه خرابيږي الا ما غیر لونه او طعمه او ريحها کدا سی شی و چې د وبو ول رنگ بدل کو الا ما هغه شی غیر لونه چې د وبو ول رنگ بدل کی څنګه لکه وبو خو خپل رنگ دی کنه اصل کې د وبو د شی دی چې اورد ورلسته چې خوشبو نه لري هم د شی ته کلر لس رنگم نه لري بس د سی خاص رنگ نشه خوش دی ول کم خاص رنگ کتل شي کنه د مونږ تخکاری دا چې بدل شي لکه وبو کې در حوزي ولا بوتل دی ورواړو خو د رنگي بدل شو کنه سری شوی یا دی زیړ شربت وکي ورشتو ټانګ وسره زیړ شولي وسوس دي سره او د سو غسل نه کیږي او طعمه یا خوند مو سره بدل شي څنګه چې اول کې وبو یو خپل خوند وي اوس شي خوند شروع شو لکه وبو سره ششوي مثلا لیمو دی پکې چول ټاګي شولې سره وب یا دی پکې همدا شربت چول سره خواږي وګرځي دي یا دی پکې مرچان ول ستریخ شي چول یا بل ستریخ شي دی چول وبو سره تراخي شولې او ریخه هو یا د وبو لکم خوشبوئی وی کنه بو تل شي بو د بوی سره بدل شي چې کم بنت نزي د بنت شي یا خوګ بنت نه پاسیدل شروع شي لکه چې پکې واچي یا پکې تاریخ تنتل شي یا بل د سی بوی وي وقول علیه السلام د چې د پیغمبر سلام خبره د په بحر د سمندر متعلق پیغمبر سلام نه چاته پوس کړ چې موږ سمندر سفر کو کله کله کشتی کې سوارو شو نو موږ سره خدا وبني کنه چې کوم موږ عام استعمالو کله کله موږ سره وب ختم شي یا بل څه مسله پیښ شي نه آیا موږ د سمندر وب سره د مودس کول شو خوراکي استعمالول شو وی فرمایل ولی نه هو الطهور ماؤه د سمندر ول وب چې دی کنه دا پاکي دی پکون کی دی والحل میتۃ د دی ول چې کم جانوري کنه مړ جانور دا حلال وی ودي چې مطلق الاسم مطلق نوم د اوبو یطلق على هذه المياه چې اوبو وي خدا وبتینه مراد کنه چې نی وبته وبو ویل شي اسمانو وبته وبو ویل شي ټول شانتینه مراد دي سیده حدیث پر خبره بن شو دلته کې د یو حدیث چې راوړ دي کنه چې الماء طهور لا ينجس شيء دلته کې څو مذهبونه دي زموږه مذهب مطابق چې ګوري کنه وبو چې سره نه نجس کیږي څو پر شي شي د رنگ او د خوند وغیرہ بوی نه بدل شي
یا د شی په غالب شي نه یا شای ډېر مبتلا به ته وګوري چې کم سړی په اوبو مسالې کې څه مبتلا شي هغه دی وګوري چې نجاست پکې ډېر دی او کلک د نجاست به څومره یې کډيري خو ظاهر د شی خرابوي کلګي بیا نه خرابيږي وسره او د امام مالک صاحب متعلق خدا مطلق مذهب نقل کړی شي چې سره وبنه بدلیږي نه خرابيږي خو صحیح خبره ده چې امام مالک صاحب خپل بیا یو حدیث نه دا خبره خسته الا ما غیر لونه او طعم او ريحه ناغه مطابق هم وبشګي پالیديږي د عائشہ بیبي طرف ته د خبره منسوبه ده چې وب نه پلیديږي چې سره خوازی خبره چې دا خبره د خاص د حدیثونو نه د ثابته چې نه نجس کیږي ظاهر د چې نجس کیږي ځکه چې د الله طعن او د ریح ول خبره پکې شته امام شافعي سي پنځ باندې چې قلتين یو بکانه به نه نجس کیږي قلتين کم شي به نجس کیږي خدا وبول ډیرواله او لګواله د بچاته سپری مبتلا به ته بسپری خدل ته کې وسویل شي د سمندر او لوبو پاکي دي د ویلي ځکه چې د زنه صحابه ته د خبر سیدل یو چې سمندر لاندې ور وی کنه ان تحت البحر نارا اندې د سمندر کې سینکړو جانور مړیږي پکې قسمه جانور دي پکې اندې شته نور د سیګند پند شانوي او د وبو لرنګي غدا خوندیم ډیر تاریخي سمندر وبو کنه د دې لپاره تاریخ دا چې دی ول ذایقه خرابنه ځکه وبو خواږي او بخبکار شي برنه وتلو ځکه خواږي شي ته ډیر شان راځي کنه میږي راځي ولا پرواني راځي شي راځي د پیغمبر سمتل چې نه دا وب صفا دي ول حل میتتونی چې وی کنه دینه ش مراد دي صرف مچلی مراد ده ها کنه په سمندري شانو کې زموږ مذهب مطابق مچلی حلال ده او نور چې کوم جانور دي نه دي حلال سي ده او خصوصي تر باندې ده نور جانور شي لکه تمساح شولو مگرمچ شولو او چې شولو د وبول چې کوم انسانانی البر المئی وتل شي همدا شي انسان البحر متل شي کنه مچلی پکشته انساني شکل کې همدا شي تسبیح پکشته دي نغه د امام شافعي وغیرہ په مذهب کې شدي مردار د نور شان ټول حلال دي او د امام مالک په مذهب کې هم دا خبره د خنزیر وغیرہ دا شان پکې حرام دي اسپیشو نور شان حلال دي حدیث پر خبره بیان شده مطلق او خبره مخ ته اوس مقید او بخای مقید او دي دی شي کنه چې کې د خپل اوصاف نشي پاتې لون طعم او ریخ بدل شي اوس هم دا خبره کې ولا يجوز جایز یو بخې تبیان کې استاغه او بخای چې جایز نه دي سره د سکول ولا يجوز او د سکول جایز نه دي بما فاغ سره او تصور من الشجر چې د ونې نه جوړ کړی شي والثمر يدموین سمنه ونه د کله کونه مکتلی تی نو بو بهږي خلک وای چې ونه جړېدلې د ونه جاړي نه کله تی نه شي وبروانه شي هغه مثلا کچا په یو ډوله کې جمع کړلی یا په څه کودی مودي کې الوخي کې جمع کړلی یا هم د شت سمر نه دی بو بسله ټماټر دی خنه جوړ کړ دینو بوزي کنه نوري پکې میلاو کې یا هم د شت مالټا دی خنه جوړ کړ سودانی د سره ودس نه کیږي یم د شت انګور دینه چړ کو بده تنو بس الیکانه دي سره ودس نه کیږي لانه ليس بما ان مطلق انده مطلق وبنه دي کنه خالص وبنه دي ټیک د ته وبنه ل شي خدای شدي نور وبدي مقید دي ښه د میو ولا بشي والحكم او د سس حکم دي عند فقته چې کله مای مطلق نه نو منقول د دی ولا حکم نقل کیږي زی بیا چاته اله تیمم ته چې کله د خالص وبنه نه خبره د چې د چرته منتقلی چې به تیمم وکا والوظیفه په هذه الاعضاء تعبديه او تاخذ خبره مخ کی ویل ده کنه چې د څلورندمونه په داس کی وینځو دا تعبدي خبره د خلاف قیاس ته صحیح ده ځکه چې اصل خبره خدای چې شان نجاست وزي د سبیلین نه د بل ځاینه هغه ته پکار د چټول بدن دی وینځي خټول بدن خود شه د مشقت خبره د 15 وخت د شته کې یا څو وخت وي ولې چې د څه خبره مونږ ته ورځي کې څوري پیخيږي او د غسل ولا خبره خو ډیره نه پیخيږي کنه د هکله کلی ځکه ټول بدن پکې وینځو خو د څه کې ته چې نه بس سره پیریږي چې ټول بدن وینځي نه د مشقت خبره نه مشقت نه بچ کېدو پر خدای پاک مونږ د څلور اندمونو حکم را کړی د خلاف قیاس خبره ده او د خلاف قیاس خبره ثابته ده په دې سره چې دا غ څلور اندمونه د وینځه خو په خالص وبو سره نه خالص وبو سره دا جایز دي نه فلا تتعدى الى غیر المنصوص علی چې کوم خبره منصوص علی د کنه شته چې تاسو او د سوکه په صفا وبو سره کنه فغسلوا وجوهكم ويدكم ویلی دي کنه چې وبو سره او د سوکه نه دا غوب چې دی منصوص دي کنه دی په باره کې نص راغلي دی آیت راغلي دی هغه مای مطلق دي نه دغه وظیفه د وینځل ولست څلور اندمونه وینځي نه غیر منصوص ته به نه بیاي فلا تتعدى متجاوز کیږي بنا دا خبره به مخته نه کینچ کیږي اوګدیږي بنا فلا تتمد
نور به نه اوږدېږي غیر منسوس ته چې دي د نورې اوبه دي لکه د ونې اوبه شولې د میوې ولا اوبه شولې یا همداسې ته شیش رنګې میږ رنګې پکې واچوې رنګونه واټر کلر خاوت ته چې اما الماء الذي هغه اوبه دي باندې پاسه وړه غونې چمچه جوړه کړي که نه چې کله کم ځي باندې وړه غونې سمڅه سره راشي دا د بل شاندې سمڅه لیدلې مې ده دې معنا چې دا نوې عبارت شو اما الماء الذي هغه اوبه یقطر من الکرم چې د انګور نه په خپله اوڅاسي خپله ترې نه راوڅه کېږي که نه فیجوز التوضي به هغه سره اودس کول جایز دي ځکه چې دا خو تا نچوړ نه کړې که نه عصر چیشتلی شي نچوړ تلی شي دا عصویر چیشتلی شي چې د کم شربتونه مونږ جوړه کیلې ولا شربت را جوړ که خلک وایي که نه بازار ته لاړ شي چې آتوینې عصویره الموز د کیلې ولا راکه آتی عصیر المانجو د عام ولا راکه دي سره نه کېږي ها چې کم اوبه په خپله باندې راوبهیږي دا بیا نچوړ نه شوه ښه که نه ته خو نچوړ نه شي نچوړ کې خو زور ورکولی شي دا خو نچوړ نه شوه خپله رانزیدله شي ده لأنه ماء د هغه اوبه د خرجه من غیر علاج چې د چی شي کار کول نه او د نچوړ نه بغیر تلی علاج منه لاس وهل نه بغیر وتلی ده ذکره پی جوامع ابو یوسف دا خبر ذکر کړی د امام یوسف رحمت الله علیه چې کوم کتاب د جوامع کنه ما کې دا خبره ذکر کړی چې دې سره به څه کیږي او د سو سره کیږي خامختصي و په کتاب په مختصر القدور کې چې کوم کتاب دی مختصر القدور اشاره الیه دی خبره طرف ته اشاره شته خیسو التکی چې کړی د شرط الاعتصار د نچوړول ولا شرط لګول دي نه معلومه شي چې نچوړ پکې نه خپل شي په خپل بنوز سره ودس کی خدا خبره ته بیان کوس مختی ولا يجوز بما ان غلب عليه غیره یو ختمای مطلق بیان کی تمای معتصور بیان کی نچوړ شو د پانی دریم نمبر ته هغه وب خای کنه چې نه جوړ کړي نه وي بلکې چې پکې نور زیات شي لکه وب خو وبوي کنه خو پکې بل ش غالب شول ومدا خبره کی ولا يجوز بما ينفع وبسره د سن کیږي غټم نه کیږي غلب عليه غیر چې بل شي په زیات شي غالب شي فاخرجه عن طبع الماء د وبول چې کم طبيعت دي کنه هغه پکې پاتې شي فاخرجه وي بسي عن طبع الماء د وبول خپل طبيعت چې دي کنه هغه پکې نشي پاتې څنګه د وبول طبيعت نه وبسي لکه اوبو له طبیعت خو مونږ سره دا دي که نه چې په اوبو کې څه دي نرموالی دي اوبه پستې مستې دي که نه نرمې دي او بهیږي که نه صحیح ده دا د اوبو له خپل طبیعت دی مثلا که ته پکې بل شی را زیات کې ظاهره خبره که نه چې اوبه به سره پنډې شي لکه شکر دی پکې ډېره واچوله یا د اکبینه پکې چکو ولې دي کړو پکې ګرم اوبو کې یا همدا شی ته بل شی د پکې واچول دی ولې د قمریقیت د نرموالی د ختم شنده ش سیلان او به تیزی بهږي په ځمکه باندې کته پکې څه واچولو نه بیا تیزی نه بهږي پنډې سنډې شي نه بس دا اوبه نشوي پاتې او نور طعم لون پکې اسی بدل شي بیا خو اوبه نشوي پاتې اوس همدا خبره کوي کل اشربت لکه شربتونه شو مثلا د څومره شربتونه دي کنه د چې دي شربتونه شه مراد دي صرف دغه ولا عام شربتونه نه دي مر چې کوم مونږ سکو شربتونه لکه نبی زم مراد دي کنه د اشریبه دي او په کې شامل کی یم د شته عام شربتونه شو دا پکې مراد واخله مسله نه جوړیږي والخل لك سرکش ولا ماء الورد د ګلاب وبشولي وماء الباقل د لوبیا ولا وبشولي باقلا چشتل شي لوبیا تیل شي لوبیا شولي کورخي سویابین و غیر د ټول شان پکې داخل دي سیده دا شوي والمرق یا شرباش ولا زیر ما زیر ما جوړه کې غوخه کې چې کوم وبو جوړیږي هغه ته ویل شي وما الزردج یا د شه د گاجاري ول چې کوم وبو دي کنه تنو بس لانه لا يسمى ماء مطلقا دي ته ماء مطلق نشي ویل د ماء مقید وګرځي والمراد بماء الباقل خدت چې ماده ماء باقل نه دی د چشتل شي ضروري ده چې ماء باقل د ورخو بشي خاک نه مراد تینا ده چې هر هغه وبو سیوشي سره پاخي کی کنه هغه بینډي دی ویل نه یو لوګان پکې ویل نه وي چې خوند دی سره بدل شي کنه همدا شته شیانو سره بدل شي کنه په پخاول سره نغت شدی بس بیا مای مطلق نشي پاتې سي د ول مراد بما البقل ما تغير بالطبخ چې په پخاول سره رنگ بدل شي خو بو وخټه پکې ور سره خاکه به داس یو شولو کنه یو شی د پکې چوالی او هغه دی وجنه د بو ول چې کم طبيعت کنه د مغلوب پاتې شو اشی په زیات شولو غالب شولو خو پوخ کړي دی نه د پکې اوم دی ملو کړي به سم مسله ده خو دې شي دي سره بیا ودس کول جایز دي وخاوز ته چې ما الباقلن شمره د ما تغیر به تخفه ان تغیر کو بدل شوي بدون طبخ چې پخې کړي دي نه دی يجوز التوزي به دي سره د سکیګ لکه ګوره
دلته کې یوه ډانډه د جدرخ پاڼې پکې غورځېدلې دي، اوبو سره شین کېږي که نه که خیال هم وي اوبو سره شین کېږي څه مدت بعد وګورې او خوند هم ورسره لږ بدیدي سره اودس کېږي که نه کېږي ورسره همداسې د که خیال دی که نه چې د کورخې یا د بل شي د کله تاسو دال وینځئ اوبو سره که نه خیال مو وي دا دال چې کله اوبو کې وینځئ یوې لوټې اوبه کې دي وینځلې که نه نیم کیلو دال نه دا که ته ګورې د اوبو سره زیړې شي خو دا خو پکې دال پخلي نه دي که نه اوس دغه اوبو سره څه کېږي اودس کېږي ځکه چې دلته طبخ پکې نشته پخلي دي نه دي. ښه دا خبرې بیان شوې. اوس مخته تخایي چې دا خبرې بیان شي غلبي ولا خبرې اوس مخته یي که د اودس یا د غسل ولا غټ اودس چې کول غواړي په یو داسې اوبو سره چا سره یو پاک شی میلاو شي او هغه د وجې نه د اوبو ولا یو صفت پکې بدل شي آیا په دې سره اودس کېږي او که نه کېږي نو دا د ته چې دې متعلق علماو مسله بیان کړې د خبرې پکې شته هغه لا غوږ شه. ويجوز الطهارة بماء په اوبو سره اودس کېږي خالت وهو شیء طاهر چې پاک شی ورسره ګډوډ شي میلاو شي فغیر احد اوصافه د اوبو درو صفتونه نوي صفت بدل کی یا رنگ ولا بدل کی یا خوند یا دغه ولا بوی کما المد لکه د سیلاب ولا وشي کما المد لکه دریاب سیلاب وبشي دی ولا خو خوند سم تریخي والماء الذي یا اغوب اختلط به الزعفران چې زعفرانو سره ملا شوي صابونو یا صابون سوډا سر پکې ملا شوي لشنانو یا زمۍ پکې ملا شوي شین بوټي د سپرکیان مرکیان څومره حکیمي شیان دي مثلا. قال مخت مصنف رحمت الله علیه صاحب هدایه چې اجرا فی المختصر ما الزردجی مجرى المرقی چې مختصر کې دا خبره کړې د مصنف سي چې د کم یو بد گجری دي کنه د سیوش مر لکه د زیرمی ولا وبوي زیرمی وبو سره خو نه کیږي نه گجری وب سره نه کیږي دا پاک شی دی کو سره ګډ شو او د دې ولا وبو سره نه کیږي. اجر په المختصر مختصر کو دي کې دا مسله جری کړی دا ما ازر چې د گجری وبدي کنه مجرى المر کې د شربي په شان دي د دې سره ودس نه کیږي. والمروي عن ابي ابراهيم الله امام یوسف سیو نه دا خبره روایت چې انه بمنزله ما الزعفران چې د گجری وبد سي لکه د زعفران وبو هو الصحيح خبر ام دا سیدا کدا اختاره الناتوي في رحمه الله ام دا خبره امام نطیفی رحم الله د شتول امام السرخسی امام سرخسی رحمت الله علیه مغره کړی دا او راجح یې ګرځولې ده. خادا خبره مونږ په مذهب کې شوله چې زعفران مفران یشیان پکې ګډ شي دوسر اودس کېږي صحیح ده صرف یو سبب بدلیږي چې اوبه کې دوه سبب صفته بدل شي درې به سره نه کېږي او د څخه یو پکې بدل شي به سره کېږي. اوس مخت امام شافعي صاحب سوی وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التوضي بماء الزعفران واشباهه مما ليس من جنس الارض چې زعفران وبشي یا د زعفران په شان د کوم نور شي دلته بیان شروع کنه دې سره اودس نه کېږي لکه زعفران وبشول یا مثلا پاسه ته وي یا د صابون یا د شنان وبشول دې سره اودس نه کېږي ولی څه د کم شان دي د ځمکې جنس نه دي او داس یو به تمای مطلق نشي ویل کنه ځکه د مای مقید ګرځیدل دي ځکه خو تل شي ماء الزعفران ماء الاشنان وتل شي د نشي ماء المطلق او ګرونمي بدل شوی دي مونږ ته چې نه د نوم نه سن کې د خو صرف اضافت د پاره دي کنه ماء الزعفران د زعفران وبو ما لفظ مضاف شو د زعفران مضاف الیه ماء الاشنان ماء الصابون د مضاف الیه جوړیږي دلته کې اضافت دا چې د پاره د صرف د بیان د پاره راغلي چې د پلاني شي ولا وبدي او غه د پاره نه درغلي خاصه د نومي ولا بدل کی صحیح ده نوې نوم ولا نه یګدي کوستم دا خبره کوي. امام شافعي صاحب دلیل ته جواب ورکو لانه امام شافعي صاحب وایي چې دا ځکه ما مطلق نه دي کنه چې ما مقید د خو مقید وبدي ولی لا يرت ګورینا دي ته نه ګوري ولی چې انه یقال د سی ویل شي کنه چې ما الزعفران د خود زعفران وبدي بخلاف ارزایلر دی خود نور د ازمکه ول کم اجزا دي د خصوصه سینې چې ما او تراب د خاور ول بدی ما او الرمل د شګ ول بدی ما او الجبل د غر ول بدی د څوخ پکې نه وای کنه وګورنه د ازمکه اجزا په شان دي نشو او د ازمکه ول اجزا کا پکې راشي کنه دي سره وبنه پلیتیږي ولی لان الماء لا يخلو عنها عاده د ازمکه ول کوم اجزا دي د شیان دي نه عموما وبنه خلی کیږي شګي خو پکې خامخای ځکه چې د ځمکې نه در خستی د غنه خو دې نه در خستی اوانه کنه خټه خو دومره پکې خود می لويږي د ځمکې ولې دومره کانی مانی پکې مل شي دین نه خرابيږي.
ولنه موږ امام شفیع صاحب ته چې د پاسه کم یو بیان شي مو زعفران مو صابون وغیره د مای مطلق دی خاک نه دي سره اودس کیږي ځکه چې دی بنه د اوبو ولنه موسم پاتې دي ولنه موږ ته چې نه اسم الماء د اوبو ل چې کم نام دی باقین علی الاطلاق وسم د مطلقاً باقی دی پاتې دی الا یرته ګورینه انه لم يتجدد له اسم الاهدا چې نوی نوم خو لا بیل نه دی کې د ولی شوی کنه مغه وبدي خو صرف زعفران یو سره ټچ کو و اضافه د دې اضافت زعفران طرف ته چې توي ما او زعفران ما او صابون دا اضافت شه د زعفران کې اضافت ال البير والعين دا خو د اضافت لکه توي چې ما او البير د کویوب ما او العين د چيني وب نه په دې سره خو به مقید نه ګرځي صرف دومره د خاين چې د چيني ول د سمندر د کوی دي او دا شی ول د الګړي ول دي نو دا اضافت صرف بیان د پاره شو سید نوې نوم نه یګدی ولا ولی ان الخلط القليل او دلته کې مونږ ویل شي دا وبو سره صابون ګډ شي کنه یا زعفران یا اشنان نو د خونه د مراد چې تنه مکمل وبتی نه ډکی شي مطلب دا چې لک شان دی سره ملاو شي او لغونی سره ملویدل سره وبنه بدلې ګودی نه ځان بچ کولم ګران دی ولی ان الخلط والقليل او لک شان دی سره کدا شیان ملاو شي لا یو تبر به دی اعتبار نشتا لعدم امکان الاختراز عنه دین ځان بچول ډیر ګران دی کما په اجزاء الارض لکه د ځمکې ولا شیانو کې شګو مګو نه ځان بچ کول ګران دی فیو تبر الغالب کډیری وی د ډیر شی پکې ملاو شي الب معتبر او غلبه په سره کېږي اجزاء سره کې چې ډیر شیان پکې پراتی ول غلبه بالاجزاء الا بتغیر اللون درنګ بدلېدو سره څوک نه شي دا شی غالب شو یا مغلوب شو نه چې جزونه پکې زیات شي حصے برخه پکې زیات شي هو سوخي همدا خبره ټیک تا چې د غشنو سره ودس کی خامخته ته چې د شی و بچ هغه په پخول سره بدلی شي لکه شي کې دی پاخې کړي کورخو کې دی بو واچولې دي سره خوبونه بدلږي زیات نه سرواله پکې راشي دالو کې دی واچولې ده یا د وريجې مو چې کله واده کې یا د کور یا چې قرباني مرباني هم د شي ته چې ولیمه کوي یا صدقه کوي کنه وريجې وینځي کنه د وريجو سره د وبو ول رنگ سپینیږي کا خیال مې ورګي سپین رنگ نه وی اچولې ښا خو بیا سره وب سپینیږي اوس دغه وب پاکي دي کنه پاکي دي او د سره کولې شي ها کام دغه وب دي په د وريجو کې پاخې کړل بیا سپینی وی کنه خو بیا سره نه کیږي و ان تغیر بالطبخ کپ پخول سره د وبو رنگ بدل شي بعد ما خلط به غیر رسدین چې شی پکې ګډ شوی وو لا يجوز التوضي به وسره ودس نه کیږي لانه لم يبقى في معنى المنزل من السماء معنى المنزل من السماء ځکه چې دا او بو وس نشي پاتې په هغه معنی باندې چې کومه معنی باندې د اسمان نه نازل شي قرآن کې سره غلي ان انزلنا من السماء ماء طهور اوس د مای طهور نشي کنه ځکه دې ته کې خو د نور شان ورګړ کړلو نه مای منزل په معنی کې نشي پاتې الا اذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغه في النظافه هکذا شي دی وبو کې پوخ کړلو کنه ساغه سره وبو کې یا تیزواله رځي چې وبو سره نوري تیزی شي بیا سره مای مقید نه جوړیږي خا بیا مغه صفه او بشمرل شي الا هکذا شی ته شی دی پکې پوخ کی ذاتو به خفیه ما د شی یقصد به المبالغه چې سره نور صفای زیاتیږي خا په نظافت په صفای کې نبی سره وبنه ګرځي مقید حق لشنانه لکه زمای شو د مخ کې شی او جګونی به کول ونه خو بل شی وی یا پکې مثلا اتر دی ورواچول یا پکې صابون شیان ورواچي کنه چې وبو سره تیز شي خیره خاکوزي لکه کله کله خل پکې ملوي کنه صابون ټوکړي ګرم وبو کې وسره خیره خاکوزي کپړو مپړو نشانه نه خلک شان دی به دي سره وبو مقید نه ګرځي لان الميت يغسل بالماء الذي تاخذ مثلا معلومه د شي د مړي د کله غسل ورکای کنه د هغه وبو سره ورکول شي چې مامونی ولا وبو یا د کارکڼي او د بیري ولا وبو سدي پونی دي سره چې وخټای به د وبلګي تیز شي دي سره خیره خازي او شی وسره سپکی لان الميت جک مردا یغسل بالماء الذي فوق وبو سره لمبولې شي او غلیا بالصدر چې مرمونی او کارکڼي یا د چې شي مثلا مامونی و غیر شیانو سره بل د سیونی سره وخټول شي او بذلك وردت السنم دي کې اندي په باره کې حدیث راغلی دی الا يغلب ذلك على الماء هغه دومره ډیر د پکې ملا کې چې وبونه کم شي د شی په ډیر شو فیسویرو کسویق المخلود بیا خدای دا اغه ستو په شان شو چې بل چې سره غټ کې لزوال الاسم لزوال اسم الماء عنه بیا دینه د وبول نوم ختم شو خا کنه بیا بل نوم لکی د ول شي به ته سګو بنه نه وای خاوز دلته په دې ځای پرې مسله د لوبو له بیان کا خا کنه یو د لمن مطلق خو دلیل غدي بیا بس مای متصر خو دی بیا هغه وب چې په شی په غالب شي چې شی په غالب شي وبونه وزبیت هغه بو خدای چې هغه
بدل شي یا په پخول سره یا په نه پخول سره غیر د بیان کی اوس د لمخ ته خای چې وبو کې نجاست پریوزی نو بو سره پلیدیږي زموږ مذهب مطابق سم دا خبره دلته کې کوي د اختلافي مسله ده وكل ما ان وقعت النجاسه فيه لم يجوز الوضوء به 14 وسره نه کیږي لم يجوز الوضوء به قليلا كانت النجاسه او كثيرا چې نجاست لګوي او کډیر وی کنه چې په وبو کې پریوزي نو وبو سره نجاسه کیږي د زمونږ احناف مذهب شو وقال مالک رحم الله امام مالک سوي چې يجوز اغه ټیمه پر او د سره کولای شي ما لم يتغير احد اوصافه چې سو پر د وبو درو صفاتونه یو وسب بدل شوی نه لماروي نه مختمږي روایت بیان کو کنه شي الماء طهور لا ينجسه شيء وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله ویلي چې يجوز او د سره غټیمه پر کېږي ان کان الماء قلتين کده وبدوي قلی وي دوی مټکی وي او حدیث دا بینی چې لقوله علیه السلام افعل سلامی دی اذا بلغ الماء قلتين چې کله وبدوي مټکی شي دوا قلی شي لا يحمل خبثا یا خبثا بیا دا شکیږي بیا پلیتی نه کمزوره کیږي نه لا يحمل خبثا منه بیا پلیتی نه کمزوره کیږي خا کنه پلیتی نه اوچتای سید نه اوچتای سمانا ده یعنی بیا او بو نه کمزوري گنا خا کنه او نه فلیدی کی گنا دا معنی ده ولا نه موږ د پر کم حدیثونه دي موږ د پر دا حدیثونه چې ګوره پیغمبر سم ویلي چې کله یو سړی د خوب نه را پاځي کې لسونه دی روټي کې ما منډي لوخي کې دی ما منډي دینه معلومه شې چې کپلیته پلاس لګي او کډیر سره په پلیدی کې هم د شته پیغمبر سم چې ولاړ وب کې تاسو متیز یما کنه د معلومه شې چې متیز کله شان دی شي بیا سره وب پلیدی کې ځکه خو یې منه کړی ده نو دا وشان معلومیږي چې دا وب شدي پلیدیږي سره ځکه کلهږي او کډیرې پلیدي وبو مونږه چې پلیتی شولې ولا نه حدیث المستيقظ من منامه چې د خوب نه سره را پاتې هغه حدیث مونږ د پاره دلیل دی چې زسته کزه حدک من منامه پلایغ مسند پلنه حتی یصل 3 مرات امده چې توقول علیه السلام په سلام دی لا یبولن حدکم فلما الدائم تاسو کې څوک په ولاړ او تاسو کې څوک متیازي په ولاړ او بکینه کې فلما الراکید متویل شي ولا تصلن فی من الجنابه او د جنابت ول غسل پکېونه کې من غیر فصل دلته کې دا تفصیل نه دی خیال چې زیاتی وي او کمی وي فصل پکې نه دی کړي تفریق پکې نه دی کړي خوز بسکو د امام مالک سے حدیث راوړی دی چې وبخو نه پلیدي کې چې سره څوپري رنگ وغیرہ شیان نه بدل شوی مونږ وته چې نه ادا حدیث د بیري بوزا په باره کې راغلی دینه عام وبنه دی مرده د بیري بوزا یو کنه مدینه سره ځای کې دینه به د وبروانې وی خا کنه د وبو نه باندې بغونه تم به خلکو نو بو ور کولی ان دا دغه په باره کې راغلی عام وبو په باره کې نه دی عام وبو چې دی کنه غړي کې دی خیبل شي خو په لیدي کې جری وبو باره کې همغه مې جری وبو چې څو پری پلی دی نشي کنه درې وسپونه کې یو یا دوه بدل نشي مونږ مې چې دا پلی دی نه دی صفا دی او د امام شفیع شپ کم حدیث بیان کړی دی کنه چې دوی مټکی به نه پلی دیږي اگر چې څومره پلی دی دا خبرم سینه ده ولی چې دا دلته کې مقدار بینو مقدار د پر خبري واخد نه کار نشي اخستل هغه د پر قطعي دلیل لټولې شي او دې سره ابو داود سیب چې کم دي د حدیث دیو ګرځولې دي او هغه نه له نوري خبري پکښتا دلته له احمل خو بسن شي پلیتې نه وټاو کوي نه اوچتې دې دا معنا د چې وبې نشي برداشت کول چې نشي برداشت کول خو معنا ده چې پلی دي شي ونه وبو هوس ول جواب ورکو والذي رواه مالک حدیث امام مالک ځان د پر مستدل ګرځولې دی مونږ ته چې دین دلته کې ته استدلال نشي کولای ولی د حدیث دې کنه ورته پی بیری بوزا د بیری بوزا په باره کې راځي بیزا ویل شي بوزا ولې شي بیری بوزا شو ما او کنه جارن فی البساتین د دې کوی ول وبو بغونه تم بيدل لګي چونګ چونګ وبو بتللې ونه چونګ چونګ او هغه نه علاوه خپل مالک سی بل ذکی حدیث نه دال پادر چې لما غیر لون او طعم او ريخ او الفاش تادي او اصل کې د بیری بوزا متعلق تاسو دا شی وکنه چې دی کې په خوا زمانه کې خلکو پکې پلیتي غرزه ولا د سپي غوخه پکې غرزه د لمده شیتا د خیز ولا کپڑے د غند کپڑے خلکو پکې ورنی مرنی وینځل
نه صحابه ته د تپوس پیدا شو چیرې د همغه کوی دي کنه چې خلکو پکې په خوا زمانه د شیان پکې وینځلو آیا اوس خو به وبوی نه پلیتی شي او کې دې شي چې د دیول او بوج شي د دیولونو سره ټچ شي د دیولونو کې پلیتی نه وي خخ شوي نه پیغمبر سمتی چې د کم شیانو تاسو وهم کوي کنه د خبره پکې نشته او په خوا زمانه کې چا د سي پوزور باندې شیان نه دی وینځل نه پکې غرزولې دي ښه اصل کې د کوی په لګ لاندې زمکه کې ولکه د غول زمکه سي کاسي غونې علاقه وا او کاسي ته د شیان ربېږي د برانه او کنه او د هوای اخوادي خنه وروړي نه د وهمي نجاست متعلق پیغمبر سمتل شي الماء طهور لا ينجس شيء مطلقاً خبره نه ده وما رواه الشافعي او كم حديث امام شافعي نقل کړی د قلتين ولا نزعفه ابو داود امام ابو داود سیبم چې کړی دی ضعیف ګڼل دي او د سی وی چې او هو يزعف عن احتمال النجاسه یا د وبد سی دی کنه چې د نجاست او چټولینه کمزوري دي خو معنی د شوبې د خرابې کی کنه یا به د سیچ د قلتين ولا معنی د سی خاص نه ځکه قلات د سی لفظ شي مټکی ته مل شي غره ته مل شي هم د سندر شانه ته ویل شي مزداق من دي معلومه نور زینو کې قلتين په ځای 40 دلون و غیر الفاظ غردي نه الفاظو کې ډیر فرق دی خو صحیح خبر ده زمونږ علماء د خبره ثابت کړي چې ما القلتين ولا حدیث کې د څه خاص مسله نشته خو دلته کې خبره د مقدار ولا د خاکنه او د مقدار ولا خبره چلته کې راشي اوس دوی مټکی د خو مقدار شو کنه مقدار د پر قوي حدیث لګي مقدارونه چې دي کنه د خبره واخې سره نه ثابتيږي حدیث پر خبره ته بیان کچو بو څنګه نه و غروزه ته مخته والماء الجاري ولا خبره بیني خاوزته چې والماء او بچی دي کنه والماء الجاري جاري وبدا خدای لاړو وبو خبره شو کنه وز د جاري وبو خبره خي والماء الجاري رواني وب اذا وقعت فيه نجاسه کاغه کې پليتي پریوزي بس مسله ده به تخیشي سو پرې د نجاست ولا اثر پکې نه ګوري کنه او د سو غسل سره کولې شي اثر د نجاست چې مثلا د پکې سو پیچا واچولې اوس د غوله اواړي زاری پکې نشي کتلې یا سپید دلته کې جاری وب کې پروت کنه د لختی کې وب بېږي ته ګوري چې د سپی ول نه پکې وخت کتل شنه د غوخي ول واړي ټوکړي پکې کتل شي او نو سره د وبول رنگ بدل شوی دی ندی سره او د سکیږي صحیح د غسل سره کېږي هم د شي ته بل شي پکې پروت وو اذا وقت به نجاسه جاز الذي اذا لم يرى لها اثر شکل د نجاست ولا اثر نشي کتلې لانها لا تستقر مع جريان الماء ځکه چې د نجاست د اوبو پر روانېدل سره برقرار نه پاتې کیږي نجاست هم سره بېږي کنه زی وسره ختميږي او د اثر ویلې چې شي ته شي اوس سړی د نه تاسو کول شرط ماته د اوبو کې د نجاست ولا اثر نه اثر چې د اثر خود ده کنه چې اوبو له خوندې خلی ته واچولو او بنري بدل شي پوزې له نږدې کړلې پوزې ته و بچي کنه او د سکی پوزې ته د چیوړل ته اوبو د رنگ کې څه فرق نه وو امده شي ته چې رنگ لدیو کتل د اوبو ل خپل رنگ او بس ټیک ته وبنري خرابې والاثر اثر د دې هو تام لك مزه او خوند او والرائحه بوي او اللون یا رنگ د اوبو والجاری او جری چې شتل شي جری دي تل شي چې ور وبتیر شي بیا واپس نه وي خا کنه بیا نوري وبراشي لکه دلته نو برالي دي پر یو غاز خدا وب خو بدلته نه پاتې کیږي کنه زیدي زین دي په ځای نوري برزي دي ولا ځای نيسي والجری ما لا يتكرر استعماله چې دي ول استعمال بار بار نه کی چې خلی ته چي نوري واغه په ځای رزي وقيل چيل شي ما يذهب بتبناتن جری بده دل شي چې خانګټ ځان سره ګرډول شي بوز او د خرپلي مرپلي سي خسنی دا شي ځان سره وړي کنه بس دا جاری وبشواله خاده مسله د لبیان شوز د غټ طلبو له مسله خای کا چرته کې غټ جوهر دی طالب دی ډاند دی وسل تاسو کو ک شپ کې پریوتی د نجاست می جسد دی ولا او بو سپری دی او کنه دی پری دی وسته دا خای والغدير العظيم غټ طالب جوهر او ډاند الذي دا اغه طويل شي عظیم کنه چې لا يتحرك احد طرفيه بتحريك طرف الاخر کده و طرف ته خوځ ور کی کنه نه د بل طرف وسره نه خوځيږي سمانه دی طرف ته کېنه سیاو دستي کول الله په سره خو بوبره خلی خلی لسونه او پوزي له وغیرہ نه د غره خستل سره د وبو نه خوځيږي د بل سیډ ولدي معنی ده چې د غټ طالب شولو دا معنی ده چې غټی تیږي سره رويشتل شروع کیا پکې لاتی وهل شروع کیا غټ غټ ټوپونه پکې واه معنی چې د الله سره راخ لیکنه اندات نه مقصد ده اذا وقعت نجاسه په اخی د جانبه کدی د دوه طرفونو نه طرف کې نجاست پریزي کنه او د سره به کیږي ښه جاز الوضوء من الجانب الاخر د بل سیټ ته چلاړ شي به د سره کیږي ولی چې د سیټ نه پلیتي اغه سیټ ته نه نو پوس کوي سرایت نه کوي بېږي پکې نه
اجزا سره نه ملېږي سریان پکې نه کې لأن الظاهر واضح خبره ده چې ان النجاسه لا تصل الیه د بل سر ته نجاست نه رسیږي اذ اثر التحریک په السرایت ځکه د خوځول ول چې کوم اثر دی کنه د نجاست په بوتللې کې فوق اثر النجاست دا د نجاست د اثر نه زیات ګوري دلته کې پلیتی پراته د دې سیر تکانه چې پراته د خورور ملایږي وبو سره کنه که خیالم وي اوس دغه وبو سره نه د ملو شوي هغه طرف ته سره لاړ نه ده او چې ته د لاس سره خوځې دا طرف سره نه خوځيږي د بل په خوځول سره دی معنی ده چې د نجاست ماغي سیر ته نه دی لاړ کنه ځکه د خوځول ول اثر چې د زیات د چې نه دی پلیتی نجاست اثرات نه دی نجاست ول دومره اثر نه دی لکه څومره خوځول سره شای کیږي خاوس مخ ته نور څه مسله ده پکې خامخت تسوي ثم عن ابي حنيفه رحمه الله انه يعتبر التحريك بالاغتسال خوز دلته چې د خصول سدي د شدي طرف ته لګي شي او د سی غسل کوي او بل طرف ته پلیتي پراته ده اوس ماته د خو چې د خصول نه څه مقصد دي چې غسل کوي مغټي مل خصول مقصد دي کله لاس سره یو خوځي چې او د سولره خالق څه شي طریقې سره سمان ابي حنيفه رحمه الله ان يعتبر التحريك بالاتصال چې د غسل کوي وینځل کې هم دا خو مقصود دي معتبر دي کدي سره بل طرف خو د بیوړو کې طلاق شو او هو قول ابي يوسف رحمه الله د امام يوسف صاحب خبرم ده وعن هدين و دا خبرم رغړ د امام يوسف صاحب نه بالتحريك باليد چې لا سره خو لا سره وبره خالي ما سره خوځيږي کنه خدا اول څنګه رواخلی سره ټړک وکیل ته خوځيږي د سینا چې د ورورو چاپیتی نه پاتېږي کنه لیدلم دی واړی چاپیتی نه پاتېږي لهر پچګي جوړیږي کرنټ شان دي چې هغه چاپی نه دی مراد ښه شي اوله چاپا ډاری کورسیږي بل سیټ ته وان محمد رحم الله امام خاصي او بالتوضي او داس کی خوځيدي خټی ته کني بیا وسره کی وجه الاول اول خبر سوا چې اغتسال پکې معتبر دی غدا چې ان الحاجه الیه بالحیاز چې دا غسل ولا حاجت چشته غسل ته په الحیاز طلبونو کې اشد منها د ډیر د چشنه د دې حاجت نه له توزی چې او د سو کې ځکه چې او د سو خال کورونو کې کوي کنه خدا غسل کې خلق زنه خلق کور کې شرمېږي کنه چې کور کې نشي کولای غسل مسل شي بیا برنه خلق خبر شي د څنګه غسل په وخت دي نو من خلق طلبونو چې نو مينو تزيبال تک خیالم وي نه ځکه چې د غسل ولا حاجت طلبونو ته زیات پیخیږي نه د غسل ولا خصیدل پکې ډیر معتبر دي و بعض مقدر بالمساحه ځنې شنه خبره پرېدا چې د غسل وکړه د سول خصیدل پکې مساحت ته وګورو مساحت معنی د کم ناپ طول پکې ولګي فاصله 10 فی 10 بذراع الکرباس چې لس پلس غزه کوي کنه چې سل غزه وګرځي نبي خو غټ طلب شو کنه نه الکرباس چې د کاپړې سره مخ کې خلکو بناب کول هغه غست ویل شي توسعه د اسنی د پر د قول علماء کړ دي للامر علی الناس چې خلکو ته خبره اسانه شو علیه الفتوا پم دی بنی فتوا د سیده اصل کې سلیمان جوزجانی رحمت الله د امام محمد یو شاګرد دی کنه د امام محمد ته چې د لس پلس غزه کې چې کومه مسله ده کنه مې کثیر ولیا هغه بچی خوځیږي نه یا طلب دی ول به څومره پسلوي هغه تل چې کوم مسجد حج لکه زما د مسجد چې رسته نه کړو کنه مسجد نه اته غزه جوړیدو او ورشنه او کاتو کنه نه لس پلس غزه جوړیدو سل غزه نه چې کدومره بس هغه به ډیری دي کني بیا نه غړ طلب وي والمعتبر في العمق خدا خدو بوله پلنوالي او دوالي ول خبر شد لاندې بڅومره او بغوپی وي ته چې والمعتبر في العمق گهري او په غوپوالي کې معتبر خبره ده ايكون بحال صوب په د سیالت کې چې لا ينحصر بالاغتراب چې لپته نردکې د زمکه نرمنډيږي د خټو سره نرمنډيږي لا ينكشف هو الصحيح هم دا خبره غوره ده وقول في الكتاب د مختصر کدوري کې دا ویلي دي کنه چې جاز لزوم من الجانب الاخر چې کای طرف کې نجاستي بل طرف نو د سکول شي دي سمانه د اشاره دینه دی خبر طرف ته اشاره کوي الى انه ينجس موضوع الوقوع چې دا کوم ځکه پولیټي پرتل د ځای خو نجس کیږي کنه وان نبی ابراهيم الله امام يوسف سویل شي انه لا ينجس الا بظهور النجاسه به امام يوسف سویل شي نه د کوم ځکه پولیټي پراته دا کنه دا زیم نه نجس کیږي سو پر چې پکې نجاست واضح شوی نه وي ظاهر شوی نه وي کلمه الجری د مای جری په شان دي خاوس مخته مسله د چی ولا خایش یری وبدي تا خو مسله بیان ک کنه چې وبد پلیتی سره نجسی کیږي اوس ما تازه سودا مسله خو صاحب هدايه چې کایو شی دی وبو کی پری وته کنه
او په هغه شي کې چې نشته وینه نشته په بدن کې نه آیا هغه سره اوبه پلیتیږي او که نه پلیتیږي اوس همدا خبرې دله کول غواړي قال محته صاحب وایي چې و موت ما د هغه شي مړ کېدل په اوبو کې لیس له نفس سائلة چې هغه کې د بیدونکې وینه نه وي په الماء که اوبو کې داسې شی مړ شي که نه لا ینجسه اوبه نه خرابوي نجس کوي نه کالبقې لکه چې میاشه شوله مچھر والذباب لکه مکی مچ شول والزنابیر لکه غنبسه بیړ نشي لیکل ښایي پکې نه لیکي بیړ خو بیا میږي تیل شي بیړ زیر سره به لیکي ډایرک والعقرب یا لړم شو بیت شو ونخ یا نور داسې شیان شو کنه دي کې اوبه نشته ته وایي چې د بدن کې خشیاش شته که نه مواچې ته یې کله اولی طبی سره که نه دغې لړم نه خو د چې وځي اخو اوبه نه دي خو ځان ته اوبه او مواد شی دي دي بدن وله وینه خو دې ته ویلی شي چې کله په ځمکې پرېږدي که نه مرسترې غرمه پې ولګي هغه نه بیا تورېږي وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي سوي چې نه يفسده دي سره اوبه نجسي کیږي ولې لأن التحريم لا بطريق الكرامة آیة للنجاسة امام شافعي سوي چې ګوره کوم شی چې حرامي د دې وجې نه څه کرامت پکې نشته عزت پکې نشته نه دا د دې خبرې علما ده چې دا شی نجس دی اوس وګوره میاسې خوړل خو نجایز دي که نه همده شي ته د مچان دي چوکې په خی چې وخوري نه همده شي ته غومبسې شي لړامان شو د څوک خوري نه او د ولې حرام دي چې دي کې کرامت نشته د په بطري کې کرامت نه دي بلکې بطري کې توهین دي که نه د شیان څخه دي ها انسان هم حرام دي کنه انسان غوښه خو نشي خوړلی خو هغه ولې حرام دی هغه بطري کې کرامت او شرافت اشرف المخلوق دی کنه انسان شه دی کریم دی اکرم المخلوق دی اوس هغه د نجاست ولا لمانه ده ښه که نه اوس همدا خبره کې خو دا خبره داسې جوړ نه خوري نور خبرو سره امام شافعي صاحب خبره مزده شو هغه وایي چې لأن التحریم لا بطریق الکرامه چې دلته کې تحریم راغلی کرامت په وجه نه دی لکه څنګه انسان کې چې د شي نه کنه آیت للنجاسه نه بس د چی شي علامت وي نجاست علامت وي هغه اوس خبره کې چې ګوره دلته کې تاوی چې کم شی حرامي به طریقې کرامت نه نجسی خو الکه نه حضرت صاحب بیا خدا میوي ولا کم چنجې دي نه دا شکول پکار دي نجس شمرل پکار دي دی وجنه میوه نجس شمرل پکار دي امام شافعي صاحب د سیویل شي چې حضرت صاحب الته کې کمیوي کې چنجې وي مثلا مانی دي امرود دي یا د سنور ډیری می دي کنه د کرکنې بیرې چې ګوره د ګورګول شدي کې نجاست کیږي کنه ګورګور مرګرو کې د چنجي شته پکې کنيشته نه دا خو پکار دي چې نجس امام شافعي صاحب نه دي کې ضرورت دي دینه ځان بچ کول ګران دي صحیح ده کنه کده پکې مړ شي کنه نه دینه میوا نه خرابېږي همدا شی ته میچکۍ دی پک بینو کې مړ شي یک بینو سره نسخه کیږي دا د ضرورت وجنه ده بخلاف دود النخل په خلاف ته اګبینو ولا چ میچکۍ وسوس الثمار همدا شی ته د میوي ولا چې کم چنجي دي دا صفا دي یعنی کچا پکې و خړلو دا نجس بنشي شمرلې ازایت نه نجس کیږي لئن فيه ضروره چې دنه بچ کېدل ګران دي خامخته د خبرې کې چې مونږ په نسبنه د غشیانو سره د مخ تستیر شو لړم مړم او د میاشي وغیره د سره وبنه پلیديږي ولنا قول علیه السلام فيه د دې په باره کې چې هاذا هو الحلال اكله چې دا کم شیان دي کنه د دې ول د څه دي د دې ول خوړل جایز دي یعنی کم شیان دي کنه چې بو کې پریز دی او پکې سا نه وی کنه د دې ول خوړل جایز دی او شرب هم د شته د غوبس کلم جایز دی ول وضوء منه او د کولم تین جایز دی سمندر په باری کې ویلی کنه سلمانی پرسی سے ابن روایت پیغمبر سره چاته پوسو کو د وبو په باری کې یا د لوخي په باری کې چې مثلا د خوراک ولا شی دی مثلا تا دلته کې روټي خیدا کنه پاندابل کې مچ مړ شو یا وبدی خیدیا تروی خیدی کنه یا چي دی سړی چي دی ګرمي نه دی پاغه کې د مچ پریوتیا پکې میا سمړ شولا یا پکې شمړ شولو وربله کې پکې مړ شولو نتر ته وې چې د وسپلی د شي کنه شي پلی دی پیغمبر چې نه هاذا هو الحلال اكله دغه اندابل دغه شانو خړل جز زکه د شانو کې وینه نشته د نو غورځوا اندابل خرام د شي د کم شربت یا چي دی سړی دا اوس کا هم د شي د غشینه او د سم کول شي لکه لوټي کې مړ شي لکه غنی منی شول وغیرہ خامون ګوتی چې حضرت سیو اصل کې د نجس کول ولا کم شي د وینه د حق نه د بيدون کې وینه د سپکی نوی نه ظاهر د شی بیا نجس نشو ول ان المنجس اصل کې پلیدون کې شی اختلاط دم المسفوخ یا غده ده چې ګډه وډه شي د بيدون کې وینه بیا اجزای دیوبو ولا جزء سره عند الموت مرک واقع حتی حل المزکا
ځکه خو موږ د ته وایو که نه که یو سړی د ځانورې ذبحه کو دلته کې پیشو د دا چا ذبحه کړله چې ذبحه یې کړله دي خو دا منه ده چې غوښه یې تاله حلاله شوه غوښه یې ښه نه حلالېږي خو همدغه پیشو ده که نه حلاله دې کړه ځان سره د دې وله خپره واخیستله منځه کې مونځ سره کېږي یا همدا شی ته د دې وله چمړه ده د اوس څپه کېږي د باغت مې یا د دې وله غوښه د جیب کې کېدوله دا اوس مونځ سره کېږي صحیح ده یا همدا شی ته نور داسې مثالونه وله ورکړه حتی حل المذکه چې مردار جانور یې که نه تا حلال کړلو دا حلال شولو بیا ولې چې دې کې د کومه وینه دا په ذبحه کېدل سره ترې نه بهیږي که نه لانعدام الدم فیه او وینه ترې نه لاړه شي ولا دم پی او دغه کوم شیان موږ دله وښودو که نه مچ وغیره شیان دې کې وینه نه وي والحرمة لیست من ضرورت النجاسه او دلته بیا ته موږ ته دا خبرې کړې چې کم شی حرام وي که نه هغه به ځکه حرام وي چې به عزتمن شی نه موږ دله وایو که نه چې حرمت دپاره ده نه د ضروري چې شی به نجس وي کریم به وي یا به څه نه وي نجس به نه چې نجس وي او که نه وي که نه کله کله شی حرام ګرځي والحرمة لیست من ضرورتها حرمت دپاره دا نه د ضروري حرمت د ضرورت نه دا خبره ضرورت نه ده چې نجس شی دي خامخا پلیتي بلکې کله کله پاک شی څه ګرځي نجس ګرځي کتوینې لکه خټه ده دا څه ده دا حرامه ده او نجس هم نه ده خټه خو نجسه نه ده که نه خو حرامه ده څوک یې خوړلی نه شي ځکه چې صحت ته نقصان ورکوي دا مسله د هغو شیانو بیان شه چې د اوبو نه بهر ګرځي که نه پکې مړه شي او پکې څه نه وي وینه پکې نه اوس دله هغه شیان ښایي چې اوبو کې اوسیږي هغه په اوبو کې مړه شي د هغه څه مسله ده همدا شی ته یو شی دی کله په اوبو کې ګرځي کله په وچه کې ګرځي دا په اوبو کې مړ شي د دې څه مسله ده دا مسلې ته اوس ښایي وموت ما یعیش فی الماء فیه هغه شی چې په اوبو کې ژوند تېری هغه په اوبو کې مړ شي لا یفسده هغه سره اوبه نه پالیدېږي که سمکې لکه مچلۍ شوله کب ودف دې همدا شي چنډخه شوله والسرطان او بل شکونې کبر سرطان چې کوم ده چنده پړاخه د سره څه نه کېږي اوبه نه خرابېږي مچھلی مینڈک اور کیا کیکڑا اس سے پانی نجس نہیں ہوگا وقال شافعی رحمه الله یفسده الا السمک لما مره مخکې نه هغه خبره کړې وه که نه چې کم شی حرام وي نه هغه به طریقې کرامت که نه وي که نه بیا به شی نجس وي هغه وایي چې سوا د مشی نه د نور شیان څه دي چنډخه منډخه یا شیان شو دي سره اوبه پلیدېږي ولا نه موږ وتې چې نه انه مات فی معدنه دا شی په خپل معدن کې مړ شی د معدن اغذا تل چې کوم ځای کې شی اوسیږي فلا یعطى له حکم النجاسه دې ته نجاست حکم نشي ورکولی لکه ګوره یوه تا سره چرګې اویه ده که نه د چرګې هګۍ د سره وه د چرګې هګۍ څومره د چرګې لاندې ایښي وه هغه د وجې نه پکې وینه جوړه شوه اوس دغه هګۍ که زه په د جوب کې ځان سره کېدومه ورسره مونځ وکړم ما ته راته ووایه چې مونځ سره کېږي او که نه کېږي مونځ سره کېږي ولې دلته کې د وینه څه ده په خپل محل کې او معدن کې ده که نه که همدغه هګۍ ته ماته کې که نه دي نه وینه ترې نه راوځي د جوب کې دې تالی شي یا بل ځای کې بس بیا د سره مونځ نه کېږي ځکه چې اوس دغه شی د خپل محل او معدن نه ووتو که بیزتن لکه اوس د هګۍ ته وګوره حال محها چې د دې وله کم زیړواله ده یا د کوم سپینواله پکې پروت ده که نه دا بدل شي حاله منه بدل شي دمن وینې ته واوړي نه دا اوس څه د نجاست نه شي شمارل څه پرې بهر نه وي اوس ګوره زمونږ د ننه مثانه شته که نه زمونږ بدن کې دي کې نجاست پروت دی او که نه دی پروت دی متیاز یې پکې شته خو همدغه متیاز یې که دي معدن نه راوځي که نه برته دې وکړلې بس دا اوس نجس یې شولې د ځان سره تکته په شیشې کې ځان سره کېدی که نه یا دې په بیپسۍ ولا بوتل کې واچولې جوب کې دې کېده دې سره دې مونځ نه کېږي ځکه چې محل نه وتلی دي همدا چې زمونږ په خېټه کې غلازات شته که نه دا په خپل محل کې ځکه اوس نجس نه شي شمارلی دې سره مونځ دې کېږي ښه که همدغه راوځي ځان سره کېدی که نه په پلاستیک چیپ کې کېدی مونځ دې نه کېږي او بله خبره دی ګوره زه چې د مچلۍ شوله د چنډخه شو یا د کېکړه ولانه لا دم فیها دې کې وینه نشته وجه ده که نه چې اذ دموي د وینې ولا کم شی وي که نه لا یسکن فی الماء یا اوبو کې نشي اوسېدلی ځکه چې د وینې ولا مزاج څه د حرارت وینه ګرم شی دی که نه د اوبه خو ټنډه شی دی کې په د جنس کې ټنډوالی اخی شوی دی اوبه چې کم ځای کې ځای ټنډه خپره کېږي ورسره والدم هو النجس او اصل شی چې نجس دی هغه وینه ده وفي غیر الماء ها که د اوبو نه علاوه په بل څه شي کې پرېږدي دا شیانې چنډخه ده یا مچلۍ ده یا سرطان ده که مثلا په شربت کې پرېږدي شودو کې پرېږدي بیا هغه څه مسله ده قیله چې ویلي چې غیر السمک یفسده
که مو شی نه له بل شی پکې پرېوته د نورو شیانو کې به ورسره شی پلیتېږي لکه چای کې پرېوځي. ولې لانعدام المعدن چې د چای مې یا د سرکش و یا د جوسونه شولو دا خو د دغو شیانو معادن وسیدلو ځای ښه نه دی که نه وسیدلو ځای خو یې اوبه دي. وقیله چې ویلي چې لا یفسده دا نور شیان هم ورسره نه خرابېږي نه پلیتېږي لکه څنګه چې اوبه ولې لعدم الدم چې دي کې اوبه نشته هو له څخه همدا صحیح روایت دی. نور د مزاج خبره ځان ته د چا مزاج نه مني ښه. اوس مخکې چې د چندخه ځنه داسې چندخې صرف په اوبو کې اوسېږي ځنه داسې دي که نه چې د اوبو نه علاوه په وچه کې هم اوسېږي. ځنه علماو پر کې دا کړی چې کمه چندخه په خپو کې څه شی ورپورې جال غوني که نه پټې پټې چې د ګوتې بیلې نه د اوبو ولې چې کمې وچې کې اوسېږي دي وله د ګوتې بیا بیله بیله خو دا خبرې پکې پرېږده بس مخکې چې والضفدع البحري د اوبو وله چندخې والبري د وچې وله سواء د برابر دي په مسلې کې. وقیله چا ویلي چې نه البري د وچې وله چندخې څه دي یفسدو دي نه اوبه خرابېږي چې مړه شي پکې ویلې لوجود دم دي کې وي نه وي. وعدم المعدن او بله خبره چې اوبه د دې معدن خو نه ده که نه ده خو وچه کې اوسېږي. ښه اوس دی چې حضرت زه په دې خبره نه شوم پیتا وي چې د کم شی د معدن وي که نه په معدن کې مړ شي نه د شی ونه نه خرابېږي. اوس راته دا وښیي چې د معدن کې معدن ویلې چې شته شی او څنګه پکې اوسي. اوس ته یې که نه چې دې مقصد دا ده چې کوم شی په شي کې اوسي دې مطلب دی چې هلته کې پیدایشي اوسي او هلته کې اوسېږم. که تاسو کتلي دغه څه شی د چندخې دا د وی په اوبو کې کوي که نه اوبو کې اوسېږم چې پیدا شي بچي اوبو کې راکټه کېږي اوبو کې به اوسېږم دې معنی ده چې دا اوبه د دې دپاره معدن دی. او کم شی داسې چې اوبو کې را پیدا شي که نه کله کله اوبو کې بیا نه اوسېږي داسې شیان به تاسو کتلي. همداسې د وچې وله شیان دي چې دا کله کله شي په وچه کې پیدا شي لکه ډوګله د مرغۍ ډوګلې کوي ځمکې به نه کوي که نه خور خوړې خو ګرځي بیا ساتي هوا کې یا کیني څه کې ونې منې کې کیني. یا همداسې د ځناور دي ډوګلې کوي په وچه کې که نه که خیاله مې د مرغبي څه دي خو دا بیا اوبو کې نه وځي ځنه مرغبي که خیال اوبو کې خو وی نه کوي که نه چې هلته ډوګله ځان له جوړه کړي. اوس دی چې وما یعیش فی الماء کم شی چې اوبو کې اوسېږي نو هغه معنا ده چې ما یکونو توالده چې توالد په اوبو کې پیدایش او تناسل ومسواه فی الماء او ټکانه اوسېدلې ځای په اوبو کې وي. خو زه څه شی ومائي المعاش هغه شی چې په اوبو کې ژوند تیری خو دونه مائي المولد خو اوبو کې پیدا شوي نه وي که نه مفسدون دې سره اوبه پلیتېږي لکه مرغبۍ څه ده د موږ سره بطخې دي ډک دا که اوبو کې مړه شي دې سره اوبه پلیتېږي. ولې ځکه چې د اوبو کې خو ژوند تیری مائي المعاش دی اوبو کې تو خوړېږي که نه خو اوبو کې خو پیدا کېږي نه پیدا کېږي خو بهر ته په وچه باندې نو دې سره بیا اوبه څه کېږي خرابېږي.